بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة بني اسرائیل شروع باغی کے سلور خبر ذکر کے دے چې کوم خلق په دنیا کې شرک کوي او همیشه کوي او د توحید نه انکار کوي، الله جل شانه و په دغه خلقو باندې عذاب را لیږي. بیا له 23 آیات نه اخوا د 39 آیات د 22 آیات نواله در 39 پورې 25 احکامات ذکر کول. نو په دې خلاصه د دریو خبرو یو په هغې کې داو چې الله یو وګڼه، دا الله توحید منا، دا الله عذاب به ناراضي. دویم ذکر کول چې شرک مکوا، او دریم ذکر کوي چې د مخلوق خدا سره ښه کوا. نو دا دغه 25 خبرو نچوړ او خلاصه ده چې کله دې د الله توحید یووالی منو، شرک دی نه کو او د مخلوق خدا سره دی ښه کول، د الله عذاب به ناراضي. دا د الله د عذاب نه بچاو ذریعه ده. نو هغه 25 احکاماتو کې څه اوامر او څه نواهي وو، نو په هغې کې تقریبا 100 احکام ذکر شیو. 20 نمبر خبره ذکر کوي وأوفوا الکیل اذا کلتم، او پوره کوئ پیمانې کله چې پیمانه کوئ. وزنو بالقسطاس المستقیم، او جوک کوئ او تول کوئ په تله برابر سره. ذالک خیر و احسن تأویلا، دا غوره کار دی او ښایسته دی انجام والا، او ښایسته انجام والا دی. نو دا 20 نمبر او 23 نمبر حکم په دې آیات کې ذکر کوي چې کله پیمانه کوئ نو پیمانه پوره کوئ. چې چا سره څه تول وزن کوئ نو د هغه د پیمانه او تول پوره کوئ، کمی پکې مه کوئ. ځکه د شعیب علیه السلام په قوم باندې عذاب ولې راغلی و چې هغوی په ناب تول کې کمی کوو، ناب تول برابر نه کوو، نو ځکه په هغوی عذاب راغلی و. تفصیلا تذکره سوره اعراف کې ذکر شوی و. نو بیا 20 نمبر حکم ذکر کوي وزنو بالقسطاس المستقیم، او تلکو او جوک کوئ، تله کوئ، وزن کوئ په هغه تله برابر سره. نو نن سبا خو پخوا زمانه کې خو هغه غټې تلې یا وړې په منځ کې به هغه نښه غوندې کوي چې کله به هغه بلکل سیده شو جواله کوي وزن برابر شو. اوس خو جدید دور دی، بس بټنې دي، پته نه لګي چې بس څوکې به څوکې وو چا وله څومره ریټ ورکو د هغې څه پته نه لګي. هغه وار سړي ته ښکارېدل چې هلکه هر عام او خاص او تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته او ټول به دغه ډنډس یې کوله چې هلکه ټول برابر شو که نه دی. ځکه هغه پخوا به هغه غټ غټ څیزونه یا به هغه وړې تلې نو په هغې به منځ کې به هغه نرۍ غوندګستن وه، نو هغه به بره کتل چې لکه دا ډنډې سره برابر شو، اوس هلکه وایي دا سیده ښه ټول برابر دی. اوس خو تعلیم یافته او پوهېږي او دا غیر تعلیم یافته خو اب وایي لکه مثال د جومات د ټیمپیس دی چې راشو لکه موږ ته رابل ټیمپیس پکار دی، په دې خو موږ نه پوهېږو، موږ د رابل ټیمپیس پکار دی چې موږ پې دا ستنې سیکو چې پوهېږو پې. نو دغه شان دور او بیا خصوصا د پمپونو او د دې ډېر بد حل دی. بس هغه هم شی کانټه په کانټه کړی وی دومره واچوه. زموږ یو بل یو ملګري سره هم نو هغه چې کله تیل اچوي نو پکار دی 120 روپو اچوه، د 220 اچوه چې دا 20 20 30 دا ورسره سیوا کوو نو بیا د دوی هغه چل ول یو بس پته یې میټر کې دوسي چل کړلی، خو بس شی روان دی چې چا څوک په څوک وو و تول کوئ په هغه تله برابر سره. ذالک خیر، دا غوره کار دی یعنی په دنیا کې و احسن تأویلا، ښایسته انجام والا دی، یا په آخرت کې به انجام سوی دا به ښایسته وي. اوس 23 نمبر حکم ذکر کوي ولا تخف ما لیس لک به علم، او مزه په هغه څیز پسې چې نه وي تا لره په هغې باندې هېڅ دلیل. نو مفسرینو په دې کې څو خبرې ذکر کړي دي. یا مطلب دا دی چې ته ګواهي مه کوه د هغه څیز چې تا ته علم نه وي، ته د هغه څیز خبرې مه کوه چې ته
هغې باندې نه پوهېږي. یو خو مطلب دا دی چې یو څیز تا ته علم نه وي نو ته په هغې پسې مزه د هغې ګواهي مور کوه. یو څیز دې په غوږونو نه یې اورېدلی، په سترګو دې نه یې لیدلی، په زړه کې د هغې سوچ نه یې راغلی، نو د هغې ګواهي دا مه کوه. ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو څیز دې په سترګو کتلی نه وي، په غوږونو دې اورېدلی نه وي، په زړه کې د هغې سوچ نه یې راغلی، د هغې ګواهي مه کوه. امام قتاده رحمه الله فرمایي یو څیز چې هغه تا کتلی لیدلی سوچ ترې راغلی هم مه وایه. یو عالم ذکر کړي یو کس نه مې تپوس وکړو هسې د خپل نوم په باره کې وي سړي ما ورته ویل چې هلکه دا پلانګی هلکه وي د هغه نوم مه اخله. هلکه ولې مه اخله؟ وی بس قرار شه که نه. ما چې بیا هم وی چې د هغه ښکرې شوي دي. هلکه ما چې ګپ لګوي نه قسم دی چې ښکرې شوي قرآن یې وخوړ. وی ما ورته یا خو زه یم. وی مه که مړه دا به ته نه یې. وی شناخت ګارډ مې پسې راوست. وی هغه نوم مې ورته وښودلو. وی یاره ما خو اورېدلي وو نو دې کسانو وینو. هلکه ما یې تا خو چې ما په خپلو سترګو لیدلی. بیا وی چې ما کسانو وینو نو یو خو زمونږ دغه اورېدلي. نو په دې کې احتیاط چې د چا به خبره پسې تلل نه وي چې په خپله دې خبره اورېدلې نه وي. اوس زمونږ په معاشره کې یو سړي سره به مور روانه دی، یو سړي سره به خور روانه، یو سړي سره به بیبي خپله روانه. هلکه بیا غلط سوچ یا د معاشرې نن بدل غلط سوچ په لاره باندې چېرته وراره بله سړي دی خوری به یې تره زوی به یې روانې نو هر سړی هغه مشران هم او کشران هم هلکه بیا یې ځان سره کس روان کړ. نو ولې معاشره کې سوچ ټول غلط جوړ شوی دا دی. دوه کسه ناستې بس په لاره باندې بې ځای ناستې د دوو کسانو په ذهن کې سوچ هلکه وګوره پلانکي او پلانکي سره روان شوی دی. پته نه لګېدی شاګرد استازي یا نور رشته داري یا څه بله خبرې نو ټول خو به دا څیز نه وي. خو چې کوم سړي سوچ غلط دی جو هغه په دغه سوچ باندې څه شي هغه روان شي. نبي علیه صلات وسلام یو ورځ د کوره راووتلو. یو صحابي ولید. نبي علیه السلام آواز وکړو وی راشه. وی دا زما بیبي ده ګوره ستاسو مور ده ښه ځکه وي په منځ کې شیطان به حایل شي، شیطان به راشي نو بیا به خبره بل طرف ته لاړه شي. نو د دې وجې نه مې تا ته ووي. او تفسیر سراج المنیر والا ذکر کړی دی یو څیز یو سړی په هغه باندې بدنامي لګول یا هغه د دروغو نسبت کول الله به د خیري د زړه درد به ونسي نو بیا به یې د ځمکې تل ته ورسوي. بیا به ډېر چغې وباسي خو بیا به دې ځای په دنیا کې نه وي. ته به ډېر وایې چې زه نیک یم دیندار یم 5 وخته مونځ کوم خو چې کله د ظالم د خیرو والی نو بیا په ځمکه به دې ځای نه وي. د دې وجې نه نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې ما تاسو ته سوچه کره دین پرېښودی دی د ورځې د رڼا په شان د سپین د تیارې نه پاک دی بلکې تاسو په دغه دین او په دې پسې څه شئ روان شئ. یا دغه مراد دی یا مفسرین ذکر کوي ولا تخفو بتحقیق خبر پسې مزه. یو سړی وي هلکه په پټانې کې بیزه ده د یو تینه شاذ ځي او د بل نه ګبین ځي. تا خپل لیدل نه خو ده درې وي دا لکه دا چا ویلي تا خو یو څیز لیدلی نه دی نو بتحقیق خبرې پسې ځمه بتحقیق خبره خورومه. یو څیز علم درته نشته د هغې خبره ذکر مه کوه بس پلان کې وي نو. یا دویم چې بې دلیله خبره دلیل له سره نه ولا تخفو پیروي مه کوه تابعداري مه کوه د دې خبرې. بیا تفسیر مظهري وال دلته ذکر کړي د علم 3 اسباب دي. یو علم متعلق د حواس 5 سره 5 څیزونه دي سترګې دي غوږونه دي لاسونه دي که په دې باندې علم درته راغی ګواهي ورکړه نه بس قلار شه. دویم دا صادق او امین سړی چې هلکه هر سړی وایي دا سړی رښتونی دی دا سړی صادق دی دی خبره چې کوي دغه خبره د کاڼې کرښه یې مونږ په پښتو کې وایو دی چې خبره کوي د کاڼې کرښه یعنې دروغ خبره نه کوي. او دریم چې دلیل له سره مضبوط او کلک دلیل له سره نو بیا خبره کوه چې دا 3 خبرې نه تفسیر مظهري وال ذکر کړي دي نو خبره پسې مزه. یا مفسرین ذکر کړي دي یو سړی تهمت لګي نو تهمت نه ځان ساته الزام نه ځان ساته علم درته نشته نو دا هم ظلم دی. بې دلیله خبره اورېدل په هغې پسې تل دا سره دا ظلم دی.
او تفسیر قرطبي والا ذکر کړل چې دا تابعدار د دینه مراد ولا تقف مراد سره تابعداري ده یعنی بی دلیل سیس پسې تل یا ابن کثیر رحم الله ذکر کړی دی یو سړی پسترګو باندې لیدل نه کړي او ما چې لیدل په وګونه او لیدل نه کړي او ما اوریدل نو دغه شانتی سیز نه ځان ساتل مراد تی نه دغه دی یا مراد د دین دغه دی یو سړی ته علم نشتا نو دې د دې خبرو تلل نه کوي نو دیگه دا خبر ذکر کوي ولا تخف ما ليس لك به علم او مذهب هغه سیس بسې چې نبی تعالی را باغې باندې هیڅ دلیل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا یقینا وګونه او سترګې او زړه ددا ټول مبارکي به د هر چا نه تبوس کې دی شي نو بدی کې الله جل شانه سترګې درکړي وګونه درکړي زړه درکړي یا دا مطلب چې د دې په باره کې بستانه تبوس کې دا وخت دی غلط استعمال کړي کنه لري سترګې دی غلط استعمال کړي دا کنه لا بس رګې دی غلط سوچ کړي وکنه یا دویم دا چې د وخت نه به تبوس کیږي چې الګ ته په غلط ځای کې استعمال کړي وکنه سترګا دا شان دي سوچ فکر یا د دې د یو بل نه بدل سترګې باره کې به د وخت ته تبوس نه کی د وخت په باره کې به د زړه ته تبوس نه کی د هر یو نه به جدا جدا تبوس کې دي شي بعض مفسرین ذکر کوي یا په جواب باندې مهر ولګي سورہ یاسین کې الله فرمای اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون یا مطلب دا غینه داله عنه کی ضمیر دغه تابعداري ته راځي دی ولا تخفو کې چې ته پیروي او تابعداري مکوا یا ته مراد دغه وګونه او سترګې دي او یا ته زړه دی یا ته مراد صاحب د سترګو صاحب د زړه صاحب د وګونو ته مراد دی یا دغه ته اشاره ده او الله به تاسو کوي چې سترګې مې درکړې وي وګونه مې درکړو په دې باندې زما طریقه زما د حبیب طریقه لی پسترګو باندې کتلی وکنه په غوګونو دی اوریدلی وکنه په دې باندې سوچ کړو کنه زما کلام راغلو پسترګو دی قتل کړو کنه په غوګونو دی اوریدل کړو کنه پس رګی به سوچ کړو کنه دا درې سيزونه ذکر کړل چې دا اسباب د انسان د پوهې دي یو سړی نه پوهیږي پسترګو باندې یو نقشوي دا غي سوچ زین دراشي یو سړی پسترګو نه پوهیږي په غوګونو خبره واوري باغې پوښي په دوانو نه پوهیږي پس ر باندې سوچ او فکر وکي نو دا دریوان الله ذکر کړ وګونه سترګې زړه نو الله فرمایي چې تاسو له دا دریوان اشیاء درکړي دي د دې باره کې به تاسو او قران کې الله پاک ذکر کوي من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى کتاب د سترګو باندې قتل و نکړل نو دنیا کې به رزق تنگ شي او قیامت کې بیا ړون پاسي ولی چې تعالی د سترګې سره پات کړی شو وګونه تا باغی باندې هغه کار نو کړي او قیامت کې به وي الله زه خو په دنیا کې نابینه نه هم بلکې زما سترګې قتل کول الله بو چې تعالی یو کتاب درغله او تا دغه اوریدل نه وکړي ځکه نن ستاله هغه سترګو کم کار او هغه بتا کړي نو داغي د وجنه تا د ننداز در ورسي دریم ذکر کوي ولا تمشي في الارض مرحا مگر زي بزمکا پلوی کول سرا الله انك لن تغرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نو مطلب بدی کې سره مطلب دا دی چې یو سړی بزمکا ګرځي یو مرحله یو فرح ویل کېږي خوشحالي کول داغه اثر په مخ باندې ښکارېدل خو چونکی پچا پورې ټوکی کول دا حرام دي دغه بنه کې بلکې خوشحالي جایز ده خو د چا مذاق وړاول د چا بے احترامي بے قدری کول نو دغه حرام دي مرح ویل کېږي پلاس خپو او بدی سره د خوشحالي دغه اظهار کول نو الله ذکر کوي چې تاسو مگر زې په دې ځمکا پلوي سره نو مفسرین ذکر کوي چې تاسو تکبر مګوي کله کله تکبر دا صفت د زړه ده خود دې اثر په اندام باندې ښکار شي
حسن بصری رحمه الله فرمایي چې تخپل ذات ته سوچ وکا ته تکبر کې پس تکبر کې ته د کم زینه پیدای ته په کم سیز حقیقت تی سره اباچا بلار باندې روانو غنا یو کس غریب و نازو سیټ نه پریو سره و دا کته براو بس اباچا تیر شو سره پانه سي بچا را واپس شو ته پوسی تی وکو اتولی پانه سي دي ویتاره پته نشته چې دا بچا دی هغه بچا سلامت وستا حقیقت ما ته معلوم دی وسنګا ویتره یو سقانو پینه پیدا شي حقیقت تی دغه دی او چې کله مړ شي بس مردار وي نو دغه دی حقیقت تی چې کله بادشاہ دا واوریدل پوخانی بادشاهانو په خبره کې به سوچ فکر کو د ځان لالچ نه و چې بس زور رسیدي او بس بل هر سمي بس لوټاو کړ اج دا خبره واورید بس روان شو ځکه عقلمن پوه وګنه ډیر واقعات دي او چونګې چې پزمکه باندې ګرځیدل په لوی سره نو تکبر دا د زړه صفت تماوي خو په اندامونو سره کله کله ښکار کیږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ماته وایو شو چې تاسو عاجزي کوئ او په یو بل فخر مکوئ ځکه دا ظلم دی دا زیاتې دی د یو بل بی احترامی مکوئ دا ظلم او زیاتې دی او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایلو چې هغه سړی جنت ته نشي داخلي دی چې په زړه کې د شړشمو د دانې امر تکبر وي او حدیث قدسی دی نبی علیہ چې الله پاک فرمای چې دا تکبر دا زما صادر دی که څوک زما مشابهت اختیاري یا څوک زما سره بدی کې جګړه کوي دی به جنت جهنم ته داخلو او جهنم ته بوزم عمر رضی الله تعالی عنہ منبر باندې ناسو وای فرمایل چې کم سړی عاجزي وکړه نبی علیہ السلام فرمایلو دی به الله جل شانه اوچت کوي حالن کې دی به ځان د ډیر کمزور ځان غني ځان بس پک غني خو دی به د خلکو په نظر کې اوچت وي او کم سړی چې تکبر کوي دی به خپل ځان سوچ په بدن کپړو په جسم ځان به چوت غني بلکې دی به د خلکو په نظر کې صحیح دا به خکته نو دی به عاجزي اختیاري دی به تکبر لوی دا نه کوي او بیا وی چې کم سړی تکبر دا کوي دی په انسانانو کې خلکو ته د خنزیر او د سپي په شان ښکاري او نیکانو خلکو ته ډېر بد ښکاره کیږي الن کې ځکه چې د نیک خلک بد ښکاري دی ځان ته څوک وایي مال دولت پیسې جامه کپړه ګاډی کور نو د هغې بوجه دی اوچتي نو دته نیکان خلک اتقیا صلحا اولیاء دا ورته بد ښکاري نو دغه بد خلکو ته دی خو خلکو د بد ګوري نو دی په شان د څه د خنزیر او د سپي په شان دی الله پاک سوی تاسو په ځمکه باندې تکبر مکوئ یو سړی وایي هغه سړي له تکبر پکار دی چې د هغه نه څه کلک نه وي ځمکه ده انسان به څه تکبر چې دی په ځمکه باندې ګرځي دی د ځمکه یو خو کنل د ځمکې دي بل چاودل د ځمکې دي وایي ستا دومره قوت طاقت نشته چې ته را ځمکه وچاوې دومره دنګ نه چې سر دې بره د غرونو سر ته ورسي خو بعضې سړی بعضې د تکبر په لحاظ سره سر ټاوی راتاوی هغه یو عالم ذکر کړی وي که زر چدې شي د هغې به څه شور وایي وي نو ته د خپل حقیقت ته سوچ وکړه نو ته که ډېر دنګ شي سی چل به وکړې نو بیا به کې سټ لاتاو راتاو کوي که نه او زموږ د دې زمانې کسان یو بس د اکثر تعلیم یافته یو ګز لې شونډې پرېښودی جو هغه به کله اخ واړی کله به دې خواړی کله به کته کوي کله به بره کوي نو هلکه ته خپل حقیقت ته سوچ وکړه چې ته له کم ځای نه پیدا یې ستا حقیقت سره ته ځان ته په ځمکه غره کې ته خپل حقیقت ته سوچ وکړه د دې وجې نه علما ذکر کوي چې ته ځمکه نشي شلولی او بره خپل سر دومره چوتولی د غر سر ته نشي رسولی نو تکبر مه کوه عاجزي اختیار کړه نو د دې وجې نه بعضې علما ذکر کوي چې درېیمه خبره د یو سړي تکبر علامت سره چې دی په لاره باندې ځي دی د خولې په ځای باندې په لس باندې اشارې کوي یا په سر باندې یا درېیم دا چې په سترګو په ګوټونو کې هر سړي داسې کوي
چې لکه پلان کې زما دا چلن ولید کنه چې دی ما څنګه سې کوي پلان کې ما ته ګوري کنه چې زه څنګه ګرځم او نن سبا پنسي د پوندو لاندې کړي نو هغه نیمې دي په لاره کې وسوځي او ختم شي او دا د دې دور په دې باندې ریسرچ چې کم سړی پنسي لاندې ساتي دي انسان ته کینسر لګي اکثر زموږ ځوانان دا دی وګوري بس الله دې په هیچا باندې نه راولي الله دې هر مسلمان وساتي خو په دې باندې دا ریسرچ چې کم سړی دا پنسي د پوندو لاندې ساتي دي انسان ته کینسر لګي او زموږ په معاشره کې ټول ښځو الټه کړي دي ښځو جودي کړي دي او سړو لاندې کړي دي شی الټه به الټه بوللی نو دا د ښځو دپاره ښکته دي چې د هغوی بدن عورت دی نه ښکاري د سړیو دپاره چوتول پکار دی چې دا سنت د نبي علیه صلات وسلام هغه دي د دې وجې نه شیطان تکبر وکړو الله جل شانه د برې نه ښکته راوغورځو او د ټولې دنیا دپاره په غریب کې لعنتي وګرځو چا دوسه پوری دا نه چې شیطان هر سړی به لعنت وای در قیامت پورې به لعنت وریږي او چې کله قیامت کې دا کم خلکو تابعداري کړي نو بس او بس راشي دی چې دغه ځای نه پاسي به دومره بدبو بشي چې خلک وایي چې دا دومره بدبو د کم ځای نه راغله نو دا به د شیطان د پاسېدو د لاسه دا بدبو جوړه شي نو دا تکبر چا کړو دا شیطان کړو نو په دې آیت کې الله پاک فرمایي ولا تمشي فی الارض مرحا مگر ز بزمکه بلوي کولو سره انک لن تخرق الارض یقینا ته نشي شلولې د ازمکه ولن تبلغ الجبال طولا چری نشي رسیدې د غرونو ته بدنګوالي سره یعنی دومره دنګم دی چې غر ته ورسې دومره مضبوط هم نه چې ځمکه وشلې نو په خپل حقیقت سوچ وکړه او عاجزي اختیار کړه او چې کوم سړی عاجزي اختیاروي الله جل شانه ورته اوچتوالی او لوی ورکوي الله دې موږ او په تاسو کې عاجزوالی راولي او د تکبر نه دې الله موږ وساتي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه فی الاخرة حسنه